امام احمد ابن حنبل رحمه الله د یو مذهب امام دی. روټه په کور کې پراته وه، کیه خوده وته هلکه خمبیره شوې وه. د خادمې نه یې تپوس کوي دا اوړه وی خپل دي، وی دا خمبیره پکې ډېره شوې نه ده، وی دا د کوم ځای وه خمبیره کوم ځای وه؟ وی دا مې ستا د زوی د کوره راوړې وه. د امام احمد ابن حنبل زوی هغه قاضي القضاتو، سرکاری نوکرو، تنخواه غشته د سرکار. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه روټۍ ونه خوړه، پرې یې ښوده. حالانکه حلاله روټۍ وه، خمبیره د بل د کور راوړه نس چلو شو. خو نه، هغه سرکاري نوکر دی، کیدی شي د هغه نه ډیوټۍ کې کمی بیشي شوي او په هغه تنخواه باندې دغه څیز اخیستی. څه وخت پسې د خادمې نه تپوس کوي هغه روټۍ خو ما پرېښې وه نو هغه دې څه کړه؟ وی هغه مې فقیر له ورکړه، یو فقیر راغی هغه له مې ورکړه. فقیر ته به پته لګېدلې وه چې دا خو امام احمد ابن حنبل رحمه الله پرېښې د هغه نه ده خوړلې. هغه وی دې کې به څه چلي، د هغه وخت فقیران هم نیکان وو. هغه یوړه دریاب ته وغورځوله، وی زه هم نه خورم. امام احمد ابن حنبل هغه فقیر پسې ګرځېده، هغه فقیر چې بیا مونته ورته وی هغه روټۍ دې وخوړه که څه دې کړه؟ وی نه، چې تا نه خوړه نو زما څه کار و چې ما خوړه؟ خو ما دریاب ته وغورځوله. په ټول ژوند کې امام احمد ابن حنبل د هغه دریاب میانو نه خوړل چې دا به دې میانو خوړلي. دومره ځان د مشتبه څیزونو نه ساتل، دا نن چې د هغوی نومونه باقي دي او دا خلک احترام سره یادوي، رحمه الله ورسره وایي، دعاګانې ورته کوي، د هغوی په نوم په وسیله باندې الله ته دعاګانې کوي. دا د هغوی د دې تقوا برکت و.